ابا هريره څه فرمایي مشکات کی دو قسم علم ما رسول الله نزد کړای دو قسم علم مشکات کی صاحب نے مشکات ذکر کړای یو قسم علم ما په دنیا کې خور کا ټول خلق ته ما ورساو او دویم قسم علم ابا هريره فرمایي والله کده دویم قسم علم ما یو مسله خلق ته بیان کړه دومره ناشنا بور تخکار شي چې خلق بز ما سر تن نه جدا کا داسې عجیبه بور تخکار شي دا څه وایي ابا هريره دا څه شی وایي دغه دوه قسمه مشکات صاحب دا حدیث ذکر کړی علما فرمایي چې دا کوم یو اول قسم علم زده کړایو دا علم ظاهرو دا یا خلقو ته ورساوه خپله باندې فرمایي اول قسم علم ما خلقو ته رسولی دی هغې احکامو علم دی د مونځ د اودس د روژې د حج علم دی اما خلقو ته رسولی دی دویم قسم علم ما رسول الله نه زده کړی دی والله که د هغې یو خبره ما خلقو ته وکړه دومره عجیبه به خلقو ته ښکاره شي چې دا خلک به راوچت شي او زما سر به د تن نه جدا کا علما فرمایي چې دا کوم چې دویم قسم علم د مبارک چې دی چاته نه دی ښودلی دا علم د تصوف دی دی باندې هر څوک مونږ چې دا خبره کړو دا خلک یې چې دوی یې چې دی باندې هر څوک نه پوهېږي زه نه یم ابا هريره فرمایي چې په دې باندې هر څوک نه پوهېږي والله که هر څوک پوهېدی دا دویم قسم علم هم ابا هريره ټول امت ته رسولی وی محدثین فرمایي دینه دا پته لګي چې علم تصوف پوهې دپاره چې په هغې باندې پوه شي رب کائنات په ځمکه باندې خپل خلق پیدا کړي دي هغې خلقو ته د رب لا یزال اولیا ویل کېږي